تمام مسلمانانو ته یو اهم پیغام ورکول غواړو چې ډېر تاسو د یو د مایوسۍ په ماحول کې ژوند تېروئ او ډېر لوی د یارې او د خوب کیفیت زه وینم. نو تاسو ته به طور تسلي دا ویل غواړم چې الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي الله ولی الذین آمنوا، دا اهل ایمان چې دي دا زما دوستان دي، دا د الله دوستان دي او الله دا رښتونی دوست دی. نو د دوست لپاره چې څومره فیصلې کوي دا به د خیر کوي او د دوست په حق کې چې څومره اقدامات کوي دا به د خیر والی. نو موږ الله رب العزت مؤمنان پیدا کړي، مسلمانان پیدا کړي او حضور صلی الله علیه وسلم په شانته کې مهربانه آقا او پیغمبر زموږ دی. موږ دپاره روضه شریفه کې دعاګانې کوي. نو زما تاسو ټولو ته پیغام دا دی چې انشاءالله دا موجوده بحرانی کیفیت دا به په خیر باندې بدلیږي. تاسو تسلی ساتئ. الله رب العزت ما تاسو ټولو سره ډېر لویه د محبت او د شفقت والا معامله زموږ سره کوي او زما پیغام دا دی چې د خدای رحم و کرم او د دې تذکرې ډېرې کوئ چې د الله د طرف نه کومه سخته فیصله راغلې ده دا په نرمه فیصله کې بدل شي او دا بحرانی کیفیت زر ختمي. ځکه چې موږ د الله د رحم او د کرم تذکرې ډېرې کوو نو خدای ته په دې تذکرو باندې رحم راځي او دا خپل سخته فیصله به دا په نرمتیا به په دې کې پیدا کوي، دې کې به نرموالی راځي، دا به په رحم و کرم باندې بدلیږي. نو تاسو اهل ایمان تسلی ساتئ. الله رب العزت زمون کریم رحیم ذات دی او حضور صلی الله علیه وسلم ورته کې مهربانه پیغمبر زمونږ دی. امت دپاره په خپل قبر مبارک کې حیات دی، دعاګانې ورته کوي، د امت په حال باندې الله رب العزت خبردار ساتي. نو تاسو ټول په دې حواله سره د مایوسۍ شکار کېږئ او زما خپل علماء کرام حضراتو په خدمت کې د خطبو خدمت کې یو ډېر عاجزانه درخواست دی او زما حق دا نه جوړېږي چې زه داسې ووایم، لیکن دومره به ووایم چې د خلکو ته د الله د رحم او د کرم او د مخلوق سره د الله د شفقت او د رحم و کرم د دې هغه بیانات کل کر وکړي چې د مخلوق نه دا خبره ویره شي چې الله د طرف نه په موږ باندې ګنې عذاب راغلی دی. دا عذاب نه دی، انشاءالله د مسلمان په حق کې دا آزمایش دی. عذاب د کافر دپاره دی، مسلمان دپاره دا آزمایش دی او د آزمایش کې به انشاءالله مونږ کامیابیږو. د الله سره تعلق ساتل پکار دي، اجتماعي توبه پکار ده. اجتماعي توبه صرف او صرف د جړا نوم نه دی بلکې هغه کارونه چې د هغې په وجه باندې الله خفه کیږي اجتماعي طور هغه پرېښودل غواړي. نو عرض مې دې پورې کوم چې الله زموږ غیرتي ذات دی او چې ایمان او اسلام یې مونږ ته راکړی دی، د دې نه لوی دولت نشته. په دنیا کې به مو راسره انشاءالله د رحم معامله کوي، په آخرت کې به مو راسره د رحم معامله کوي. احتیاطي تدابیر اختیار کوي، کوشش وکړئ چې کورونو پورې محدود پاتې شو. دا د طبي ماهرینو د طرف نه دا انسټرکشنز دي، هدایات دي او نور خطر او تازه اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ. الله ستاسو دوست دی، ستاسو انتخاب یې د خپل دوست په طور باندې کړی او دوست چرته هم د خپل دوست لپاره بد نه غواړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.